بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، زه ریاض الحق ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. کتونکو، نن سبا که موږ وګورو زموږ په دې چارپیچل کې د کرونا وایرس یو ډېره زیاته یره خوره شوې ده او هر ځای کې چې موږ وګورو نو د کرونا نه خلک ډېر زیات په یره کې دي. نن که موږ خیال وکړو نو نن د صوبایي کابینې اجلاس هم شوی دی او په دغه اجلاس کې دا فیصله شوې ده چې تعلیمي ادارې د صوبه خیبر پښتونخوا د 15 ورځو لپاره بندي کړي شوي دي. دغه یو فیصله شوې ده او د دغې نه علاوه چې د 9 او د 10 کم امتحانات دي یا د سکولونو کم دننه امتحانات دي نو هغه هم 15 ورځو لپاره رستو کړي شوي دي او د 15 ورځې پس به بیا فیصله کیږي چې آیا دغه امتحانات واغشتلی شي یا دا نور هم رستو شي. نو یو ډېره زیاته یره خوره ده. زمونږ د حکومت د طرف نه خو بار په ټلویزیونونو په میډیا باندې دغه اعلانات کیږي چې یاره دا ډېره زیاته په دا حیثیت سره خطرناکه بیماری ده چې تاسو احتیاط کوئ. خو بل طرف ته موږ دا وینو ګورو او اورو چې یاره د دې څه علاج لا تر اوسه پورې نه دی معلوم کړی شوی. موږ سره دلته ډاکټر صاحب ناست دی د تنګي هسپتال د تحصیل هیډ کوارټر هسپتال ډاکټر دی چلډرن سپیشلیست دی ډاکټر کاشف علي خان. هغې ته هرکلی وایو او د هغې نه دغه پوښتنه کوو ډاکټر صاحب دا درته ووایه چې دا کرونا وایرس چې کوم دی نو دا څومره پورې خطرناک کیدی شي. عامو خلکو ته تاسو په دغه حواله باندې څه اډوایس کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مننه چې تاسو د دې معاشرې د آګاهۍ لپاره دا مهم چلوئ. زه به خپل تعارف وکم. زما نوم ډاکټر کاشف علي خان دی. زه د تنګي هسپتال کې ډسټرکټ چلډرن سپیشلیست په پوسټ باندې کار کوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چاپیرچل په ټولو ملکونو کې په ټوله دنیا کې دا د کرونا وایرس یو وبا ډکلیر شوې ده چې دا داسې وایرس دی چې دا د یو نه بل ته خورېدی شي. اوس دا اصل کې بنیادي وایرس دې ته زکام والا وایرس هم ویلی شي. د دې بنیادي بیماري چې کومه ده هغه معمولي زکام دی. بیا دې کې لکه چې کومه زیاته بیماري دا کولی شي نو دا هغه نمونیا کولی شي. خو نمونیا چانسز هم په 100% کسانو ته چې دا وایرس ولګي دا زکام ولګي نو په هغې کې 2 کسانو ته دا چانسز دي چې هغې ته نمونیا وشي. بیا داسې د دې سره د مرګ خطره څومره ده نو که 100 مریضان ته راغونډ کړل دغه شان د نمونیا والا په هغې کې 20% چانسز دا دي چې یاره دې ته دا لاحقه خطره دا مخکې د مرګ په شکل کې راتلی شي. خو دا 80% کسان چې کم دي دا به انشاءالله ریکور کیږي. دې کې بل احتیاط دا کول پکار دي چې دې کې دا اکثر خلک د زکام دپاره دا وایرس ته چونکې نو دې دپاره انټي بایوټکس یا د پوډري شربت دا استعمال نه دي کول پکار. دا په خپله باندې ختمیږي. خو په دې احتیاط دې منځ کې به تاسو دا احتیاط کوئ چې دا وایرس د یو نه بل ته ونه لګي. د دې دپاره ټول احتیاط او دا څومره هر څه هلې ځلې چې په ټوله دنیا کې روانې دي دا د دې دپاره دي چې د یو بیمار نه بل بیمار ته دا بیماري ونه لګي دا زکام ونه لګي. دا په خپل بدن کې 14 ورځو پورې بدن کې د 14 ورځو پورې دا پاتې کیږي او هغې نه پس دا اوځي. دا د انسان نه بغیر په بل ځناور کې نشي پاتې کیدی. نو چونکې چې 14 دن یو انسان ته زکام وشي او هغه د بل چا سره کنټیکټ رانلو نو دې مطلب دا دی چې د دا زکام په دې ځای پاتې شو بل چا ته خور نه شو نو دا بیماري به داسې د خورېدو نه اوسه بچ شي. ډاکټر صاحب د خورېدو دپاره به موږ د هغې د تدارک په موږ څنګه کولی شو؟ د دې تدارک هم دغه شانتې دی څنګه چې موږ په نور فلو په نور زکام کې څنګه موږ تدارک کوو. د هغې لپاره بنیادي خبره خو لومبۍ دا ده چې انسان چاته زکام وشي چاته فلو وشي هغه ځان د نورو کسانو نه صحتمند خلکو نه ځان جدا کړي. هغه کلاو میدان کې کیني هغه ماسک استعمالوي هغه بل کس ته 2 میټرو کې نه نږدې کیږي. هغه چې کله هم ځان وګرئ یا لاسونو استعمال وشي نو پکار دا ده چې هغه صابون سره ساینسي طریقه باندې هغه لاسونه هغه وینځي او خپله صفایي راولي. د دې نه علاوه کو هغه ټوخی کوي نو ټوخي کو انسان سره رومال نه خپل ټیشو وغیره نه نو دا خپل سنګل هم استعمالولی شي او دا خپل مخ ته ونیسي. نو داسې به دا جراثیم چې کوم دي نو د بل چا ته به نه لګي ځکه چې دا د ټوخي په ذریعه باندې د فرنجي په ذریعه باندې د ساه په ذریعه باندې دا د یو نه بل ته لګي او دغه کار نه دي کول پکار. په دغه کې حفاظت کول پکار دي. نو موږ به په خپله هم ښیو او انشاءالله خپل چاپیر به
خلکو ته دا بیماری نه لګي. صحیح دی. ډاکټر صاحب صوبایي کابینې چې دی نو دغه یو فیصله کړې ده چې یاره سکولونه یې بند کړل، کالجونه تعلیمي ادارې چې دی نو هغه بند کړې، په امتحاناتو باندې هم د 15 ورځو لپاره هغه وروستو کړل. نو آیا د اقداماتو سره به دغه بیماري څه کنټرول شي یا که فرض که دا راتلونکي وي فلحال خو دلته شته نه هغسې تعداد کې، خو ستاسو په خیال باندې به دا څه کنټرول مطلب دا که راځي فرض که نو کنټرول به شي؟ او جی څنګه چې تاسو ته ما وویل دا بیماری د یو نه بل انسان ته لګي، نو چانسز په سکول کې یا داسې موقعو کې چې په هغې کې ګڼه زیاته وي، په هغې کې خلک ډېر یو ځای شوي، نو هغې ته د یو نه بل ته لګېدو چانسز ډېر زیات دي. او چې چېرته هم داسې جمګټنه وي، چېرته یو ځای خلک نه وي، نو هغې کې چانسز د خورېدو ډېر کم شي. هم د دغې دپاره دا هلې ځلې شوي دي چې سکولونه بند کړي شو. د دې سره به انشاءالله دا مسله دومره دا کو ختمه نه شي، نو کنټرول کې به راشي، بل چا نورو ته به نه خورېږي چې څومره بیماریانې دي. او په 14 دن کې دا وایرس ته بدن نه وځي، نو چې 14 دن دا انسان د بل انسان سره په رابطه کې رانلو، نو دا بیماری په خپل ځای پاتې شوله. او د دې د تدارک دپاره دا اقدامات دا ډېر لازمي دي. په کار دا ده چې موږ د ګڼې دي ته نه ورځو، په کار دا ده چې موږ واده خادۍ کې شرکت کم سے کم وساتو، په کار دا ده چې موږ یو بل سره لاس نه میلاوه، خو په کار دا ده چې موږ ماشومان نه ښکلو، ځکه د ښکلولو په ذریعه باندې هم دا بیماریانې یو نه بل ماشوم ته خورېږي. نو د دې ټولو احتیاط سره به موږ د دې بیمارۍ نه الله پاک انشاءالله وساتي او د ډېرو مسلو نه به موږ بچ پاتې شو. بل ډاکټر صاحب لکه زموږ د ګورنمنټ خو دا خبرې کوي او دغه په میډیا باندې هم دا وایي چې یاره د دې بیمارۍ نه ځان په مختلفو طریقو باندې بچ ساتلی، ځان په دې طریقه باندې بچ ساتلی کېږي. خو زموږ اقدامات چې کوم دي، که هغه هسپتالونو کې وګورو، که هغه په چې کوم زموږ د صحت مراکز دي په هغې کې وګورو، نو هغه اقدامات چې د ګورنمنټ د طرف نه هغسې صحیح نه ښکاري. څنګه اقدامات چې په کار دي؟ ځکه که موږ په غونډه ضلع چارسده کې وګورو، نو په غونډه چارسده کې د د ټیسټینګ سیستم نشته چې یاره دا به ټیسټ کېږي څنګه. نو په دې حالاتو کې عامو خلکو ته خو ډېر زیات تریټس دي، د دې نه خلک ځان څنګه بیا بچ ساتلی شي؟ دا جی دوه خبرې دي که نه. زمونږ خو یو د علاقې او د کلي سماج سیسټم داسې دی چې هغه جاینټ فیملی سیسټم دی، نو په هغې کې یو نه بل ته لګېدو خطرې زیات دي. دویمه خبره دا ده چې کوم زمونږ د ملک صحت دی نظام دی هغه کمزوری دی، خلک آبادي زیاته ده، نو هغه شانتې سهولیات نشته دی څنګه چې پکار ده. او د ملک په هره حصه کې پکار ده چې دا سهولت وي، خو دا نشته دی. دا سهولت فی الحال په پاکستان کې صرف په NIH کې دی، نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث. د دې سوال جواب داسې هم کیدی شي چې د دې موږ د عوامو ته دا درخواست کوو چې تاسو لوکل لیبارټریانو ته یا داسې لیبارټرۍ ته مه ورځئ چې هغې کې تاسو ته ووایي چې یاره موږ د دې وایرس شناخت کوو، د دې دپاره موږ ټیسټ کوو، ځکه چې دا سهولت دا په ټول پاکستان کې صرف په اسلام آباد کې په مین NIH کې دی، بل هیڅ ځای کې هم نشته دی. زموږ د هسپتالونو په کار زموږ چې کومه ذمواري لګولی شوې ده، زموږ کومه ډیوټي ده، موږ ته وایي که تاسو ته ان کیس چېرته هم داسې یو بیمار راځي چې هغې کې تاسو د کورونا وایرس شکایت وي، نو موږ ته ویلي چې تاسو به تش رپورټینګ کوئ، هغه مریض به تاسو جدا کوئ د عام کمیونټي نه، او هغه به موږ ته رپورټ کوئ، موږ به د هغوی بیا فردر ټیسټینګ کوو او د هغوی ویریفیکیشن او کنفرمیشن به کوو چې آیا دا د کورونا وایرس دا مریض د کورونا وایرس ښکار دی او که نه دی. ادروایز څنګه تاسو ته ما وویل کورونا هم په مثال د نورو زکام وایرسو په شانتې ده، کوم نور وایرس چې کوم زکام کوي، او زکام خو زموږ په علاقه کې عام دی، نو هر یو زکام دا کورونا نه دی، خو هر یو کورونا چې کوم دی دا زکام دی که نه جي. نو سهولت خو نشته دی، خو احتیاط کول دا څومره هلې ځلې چې روانې دي دا د دې دپاره دي چې زموږ سیسټم کمزوری دی، زموږ د صحت نظام کمزوری دی، نو موږ عوام الناس لم دا کول پکار دي چې موږ ته دا بیماري ونه لګي، ځکه که ولګېده نو بیا موږ ته خپل هسپتال هم معلوم دی، موږ ته خپل ملک هم معلوم دی چې دلته صحت نظام ډېر کمزوری دی، سهولت ډېر کمزوری دی، نو موږ ته به هغه شان علاج به نشته میسر کوم چې بهر ملکونو کې دی، کوم چاینا کې دی، یا هغوی کومه هلې ځلې وکړلې هغه شان موږ استطاعت یا قوت د دې ملک نشته دی. نو موږ له احتیاط کول د هغوی په نسبت موږ له ډېر احتیاط کول پکار دي. پکار دا ده چې موږ ګاڼې له ځان نه ورکو، پکار دا چې موږ دغه شان لاس نه میلاوه خو که لاس میلاو کړو لاس په صابون وینځو، دا ټولې خبرې احتیاط به کوو، نو هله به کامیابي میلاویږي، که نه احتیاط نه
نو ډېر غټ آفت دی، ډېر غټ مصیبت دی، والله پاک دې موږ ټول مسلمانان ډاکټر صاحب بس د اخیری یو منټ کې تاسو راته دا ووایئ چې دا د امیونټي یعنی د مدافعت د کمی په وجه باندې دغه بیماری خلکو کې راتلی شي، نو عام خلکو له تاسو څه داسې یو ایډوایس ورکولی شئ چې هغوی خپل مدافعت د بیمارو خلاف څنګه زیات کړي؟ زمونږ ملک کې غربت زیات دی جی، او د هغې غربت په وجه باندې څنګه زمونږ وزیر اعظم عمران خان صاحب هم ویلي دي چې 45% ماشومان هغه د غذایي کمزورۍ ښکار دي، او غذایي کمزوري دا یو غټه وجه ده د امیونټي د کمزورۍ. نو زمونږ د عوامو جنرالي امیونټي کمزورې ده، نو هغې لپاره خاص احتیاط دا کول پکار دي چې ښه خوراکونه کول پکار دي، د اخوا دېخوا خوراک نه دي کول پکار، دا اوبه مشروبات دا ډېر سکل پکار دي، او بس خپل په ټیم باندې خپل علاج کول، کو داسې چاته څه مسله وي نو په ټیم ځان ورسوي او خپل احتیاط وکړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. څنګه چې ډاکټر صاحب خبره وکړله چې په ټیم باندې علاج پکار دی، د خپل خوراک چې دی نو د هغې احتیاط هغې کې پکار دی، چونکې دلته غریبي وي دغې ته به هم ګورو، د خپل غریبۍ سره سره د هغه خپل حالاتو سره سره به چې دی نو موږ داسې یو خوراک خپلو او داسې خوراک به کوو چې هغې کې امیونټي یعنی مدافعت چې دی نو هغه زموږ د بدن زیات نه زیات ساتلی کېږي. کرونا یو ډېر زیات لوی سبجیکټ دی، په هغې باندې ډېر زیاتې خبرې اترې کېدی شي، خو زموږ د دې پروګرام مقصد هغه دا دی چې تاسو ته هغه انفارمیشن درکو چې دا کم پینک خور شوی دی، دا کم هایپ خور شوی دی د کرونا وایرس خلاف، د دې نه څونه زیات نه زیات موږ ځان بچ کولی شو چې هغومره ځان بچ وساتو. ډېره مننه.